د ټولو نه اهم او بنیادی څیز چې دی هغه د کارکون تربیت دی. د جماعت سره د کارکون تعلق په دوه بنیادونو باندې جوړیږي. یو په نظریه باندې او دویم په جذبه باندې. نظریاتی تعلق د تربیت پس منظر کې جوړیږي. دا پایدار هم یو ختمیدونکی نه وي. جذباتی تعلق دا پایدار نه وي. نن ما جذباتی تقریر وکړ ته به نن زما سره ملګری یې، خو که سبا د بلې پارټۍ کس راغی او په دې سټیج باندې هغه زما نه زیات اشتغال انګیز او جذباتي تقریر وکړ، بیا به ته زما سره تعلق پرېږدې او د هغه سره به ملګری کېږي. موږ کوشش دا کوو چې د ملګرو تعلق د نظریې په بنیاد باندې د جماعت سره پیدا کړو چې دا یو پایدار تعلق دی. جمعیت طلبه اسلام او زه په دغې حواله باندې یو څو خبرې کوم، جذباتي نه کوم. ستاسو توجه به غواړم چې لږ سمجھ کې دا خبرې زمونږ او ستاسو راشي. جمعیت طلبه اسلام د جمعیت علماء اسلام یو ذیلی دعوتی او فکری شاخ دی او موږ د جمعیت علماء اسلام د پاره د دې پلیټ فارم نه خلک پیدا کوو. جمعیت علماء اسلام د تنظیم په حواله سره 100 کاله تاریخ لري. 1919 کې د دې تنظیم بنیاد کې خوده شوی دی او 2 کاله مخکې موږ خپله سلمه کلیزه ومانځله او د تحریک په لحاظ سره زمونږ څه د پاسه 1400 کاله تاریخ دی چې دا محمد رسول الله ته رسیږي. تحریک ډېر پخوانی دی، تنظیمونه او نومونه بدلیږي. زمونږ په سیاست باندې او زمونږ په دې تبوت باندې او زمونږ په دې حرکت باندې همیش دپاره څه اعتراضونه راوچتېږي او اکثر کارکنان د هغې د جواب نه عاجزه وي، ځکه دی په خپله باندې د جماعت سره د بصیرت په درجه کې نه دی، نو دی جواب نشي ورکولی. موږ ته خلک دا وایي تاسو مولیان یې وایي، مولیان ولې سیاست کوي او سیاست انتهایی بدنام شوی دی په دې وخت کې او د مولا سړي دپاره سیاست کې حصه اخیستل دا نن سبا په معاشره کې جرم عظیم تصور کېږي چې دا خو مولا دی او سیاست کوي. بیا دویم اعتراض تاسو پارټي ولې جوړوئ؟ خلک وایي دا سیاسي مولا دی، دا پارټي باز مولا دی. کوم مولا چې سیاست نه کوي، پارټي نه کوي، دا ښه سړی دی؟ دا سوال هم په موږ باندې کېږي چې که تاسو سیاست کوئ، تاسو جمهوري سیاست ولې کوئ؟ جمهوریت خو کفر دی او جمهوریت خو بیدینی ده. دا قسمه سیاست تاسو ولې کوئ؟ مولیانې وایي د خدای نه ویریږئ. دا خبرې تاسو اورئ که نه اورئ؟ دا سوال هم تاسو باندې کېږي چې تاسو د بر صغیر په تاریخ کې 100 کاله سیاست وکړه، تاسو څه وکړه د اسلام دپاره؟ تاسو څه وکړه د دین او د مذهب دپاره، د ملک دپاره؟ تاسو څه وکړه؟ دا سوالات دي. زما محترم ورونو، د دې سوالاتو چې موږ تفصیلي جوابات ورکوو او په دې باندې خلک مطمئن کوو، نو دا ډېر وخت اخلي او تربیتي غونډې چې دي
دا مختصر وخت دپاره منعقد کول نه پکار. پخوا به موږ دغسې تربیتي اجتماعګانې کولې، 3 ورځې 4 ورځې به یو غونډه روانه وه او په یو ټاپک باندې به موږ مقرر ته 3 ګنټې او 4 ګنټې ټایم ورکاو. نو هغې سره به د کارکون پوره ذهن سازي وشوله او د هغه په ذهن کې چې به کم خدشات وو، د هغه په ذهن کې به چې کم شبهات وو، هغه به ختم شو. زما محترم ورونو، موږ اول نقطې له راځو. موږ په دې ملک سیاست کوو او ظاهره خبره درونو نور به څه خبرې کوو د سیاست په تعریف باندې او انبیاو کړی دی او د عربۍ لفظ دی او دا معنی د هغه معنی ده. خو سیده ساده خبره دا ده چې سیاست موږ دلته کوو د حکومت د اخیستو لپاره. موږ د حکومت اخلو، دې لپاره خلک سیاست کوي. خورونو حکومت موږ د څه دپاره اخلو او د حکومت مقاصد څه دي او د ریاستونو او د حکومتونو تشکیلات چې په کره زمین باندې کیږي د دې مقاصد او اهداف څه دي. نورونو په دې حوالې سره دنیا کې 2 نظریې موجود دي. یو د سیکولرزم نظریه ده او یو د اسلام او د مذهب نظریه ده. د سیکولرزم او د سیکولر طبقه خلکو نظریه او سوچ دا ده چې د حکومت مقصد مادي ترقی ده. بس حکومت د دې دپاره ده چې سړکونه جوړ شي، بجلی لاړه شي، مواصلاتي نظام منظم شي، کالجونه جوړ شي، د صحت ادارې جوړې شي، اسپتالونه جوړ شي. دې دپاره حکومتونه جوړیږي. نو د دغه نظریې لاندې بیا هغې دا خبره کوي چې د حکومت او د سیاست اهل هغه خلک دی چې هغه قوم ته سړک ورکولی شي، قوم ته بجلی ورکولی شي، قوم ته د زندګۍ سهولیات او مادي ترقي ورکولی شي. دغه سړی د حکومت او د سیاست اهل دی. دا د سیکولر طبقې سوچ او نظریه ده او د دغه نظریې تحت نن په دنیا کې د ټولو نه اهل خلک د اقتدار دپاره او د حکومت دپاره بیا انګریزان دي او مغربي خلک دی، ځکه چې مادي ترقي خو دنیا کې هغې ورکړله. خورونو تاسو ټول علما ناستی وای او طلبا یې وای او د دین سره وابسته خلک یې وای. د اسلام او د مذهب نظریه دا ده چې د حکومت د تشکیل مقصد که تعمیر د ځمکې دی او تعمیر الاراضي او مادي ترقي ده، نو تعمیر د انسانیت او تعمیر د دین هم د حکومت مقصد دی. څو پورې چې حکومت موجود نه دی، که دنیا کې مادي ترقي نه راځي نو دنیا کې به دینی ترقي هم نه راځي. که مادي ترقي په حکومت باندې موقوف ده نو دین هم په حکومت باندې موقوف دی. د اسلامي حکومت نه بغیر د دین تثبیت نشي راتلی. ملګرو، زمونږ د دین 2 حصې دي. یو حصہ هغې ته موږ د دین انفرادي حصه و چې هغه زموږ د شخصي زندګۍ سره تعلق لري، لکه موږ مونځ کوو، روژه نیسو، حج کوو، زکات ورکوو. د دین د دې حصې دپاره د اسلامي حکومت ضرورت نشته. که اسلامي حکومت وي هم دا حصه ته عملي کولی شي او که اسلامي حکومت نه وي هم دا حصه عملي کیږي. په امریکا کې خلک مونځ کوي که نه کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي. د امریکې نه د انډیا نه خلک حج ته راځي. دا د اسلام انفرادي حصه ده. دویم د اسلام اجتماعي حصه ده. حدود نافذول، قاتل ته قصاص ورکول، غل نه لاس کټ کول، جهاد کول، دا د دین اجتماعي حصه ده. څو پورې چې اسلامي حکومت نه
د دین دغه اجتماعي حصہ دا نه ناقص کیږي د دې تنفیذ موقوف دی په تشکیل د حکومت باندې اسلامی حکومت چې نه دغه نه لاس کړي قاتل ته قصاص ملاوي زانی ته رجم یا حد ملاوي دا نه کیږي نو چې نه کیږي د دې حصې تنفیذ د تاسو نه تپوس کوم دا فرض دی په امت باندې کنه دی فرض او د دې تنفیذ موقوف په حکومت دی نو کوم شی چې فرض دی دا غي موقوف علیهم سره فرض دی نو تشکیل د حکومت فرض دی په امت باندې اسلامي حکومت جوړول دا د ټول امت اجتماعي فریضه ده تاسو شریکای زمونږ د عقاید کتاب دی هغه پاک لیکل دا ونسب الامام من اهم الواجبات ولذا قدموه على دفن النبي صلى الله عليه وسلم د امام تقرری دا په واجباتو کې د ټولو نه ضروري فرض او واجب ده او د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدبیر تر هغه پورې نه کېده سو پورې چې د امت د پر امام او خلیفہ نو ټاکل شوی نو چې یو سړی وپال شوی محمد رسول الله وپال شوی او د هغه تاخیر د یو مسلې د وجې نه کېږي دا مسله به د شرعي نقطې نظر په حواله باندې ضروري وي که ضروري به نه وي ضروري به دغه رنګې جهاد دی د امام د لاندې به جهاد کېږي حکومت نشته دی ته څنګه لښکرې تشکیلې مجاهدین تشکیلې سرحدات محفوظ کې نظم ورکې دا چیز بغیر د حکومت اسلامي نه کېږي نه د دې نه علاوه عدل انصاف قائمول دا د اسلامي حکومت نه بغیر نه کېږي مستحقینو ته د هغې حقوق ورکول دا بغیر د اسلامي حکومت نه نه کېږي امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د اسلامي حکومت نه بغیر نه کېږي قرآن صفا خبره کوي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر الله وی کما مسلمانانو ته د ځمکې حکومت ورکه تمکین فی الارض تمام مفسرین د دې ترجمه کوي تاسو تفسیر کبیر وګورئ تاسو د علامه الوسی تفسیر المانی وګورئ تمکین فی الارض ترجمه په حکومت او سلطنت سره کوي چې کما سلطنت ورکا په سلطنت باندې ودا امور مرتب اقام الصلاه اقامت د صلات ال راشي چې اسلامي حکومت افغانستان کې او سوکاله اسلامي حکومت او د منځ په وخت کې یو دکاندار دکان شکول او پر هوستل اقامت د صلات راغله واتوا الزکات د زکات نظام منظم شي یو انفرادي او پرایویټ سېکټر کې زکات ورکول دي بل اسلامی حکومت موجود دے التا بیت المال موجود دے تؤخذ من فقرائهم تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم چې کم سړی د زکات داغنا اصول ول پکار دي داغنا اصول شي او چې کم اغي ته ورکول پکار دي اغي ته ورکړي شي معاشي توازن دنیا کې برقرار شي معاشي توازن کې چې بګړاو راځي داغي وجه دا ده چې یو طبقه هغه په وسایلو باندې هغه چې کوم ده په اموالو باندې هغه قابض شي او بل طبقه مکمل محروم شي کله چې مالونه یو بل سره تبادله کیږي زمالدار هم د غریبي سره ده به د هغې سره معاشي توازن بحالي نو دا وآتوا الزکات اسلامي حکومت چې راشي به د زکات نظام منظم شي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د اسلامي حکومت سره راځي امر تاسو د اصول کتابونو کې ویلي دي منګو تاسو د جمعو په ورځو باندې لګیږو خلکو ته خبره کو زنا مکو اغلا مکو موږ کوي روزه نیسئ زما خپل سوډاد او شاید چې تاسو را سره کې اختلاف وي زه خو دې ته امر بالمعروف نشم ویل دعوت الى المعروف ورته وو امر قول القائل لغيره افعل على سبيل الاستعلاء
چې ته یو سړی ته ووایې دا کار وکړه او که هغې نه کوي ته ولې سزا شي ورکولی. موږ دې خلکو ته وایو سود مه کوئ، خو که کوي سزا شو ورکولی. زاني ته وایو زنا مه کوه، خو که زنا یې وکړه سزا شو ورکولی. یو سړي ته وایو مونځ وکړه، هغه مونځ نه کوي، سزا شو ورکولی. نو دا امر شو. امر خو اډر ته وایي. دا مونږ چې کوم شی کوو دا خو درخواست دی، دې ته خو ریکویسټ وایي چې بھئی دا کار وکړئ، سوال کو، منت کو، سماجت کو. دا خو سوال دی. امر بالمعروف چې د هغې په شا باندې ډنډه ولاړئ، چې د هغې اولنۍ درجه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چې کله اسلامي حکومت د امر بالمعروف چې کوم وظیفین دی او د هغې په شا باندې ودرېده، ته به یې وګوره چې دې ملک جرایم ختمېږي که نه ختمېږي. اوس خو صرف د خولې د حده پورې درخواست دی. نو تبلیغیان خو الحمدلله په دې ملک ډېر دي، او مولیان هم ډېر دي، طالبان هم ډېر دي، پټکیو ګیر هم ډېرې دي. خو تاسو نه تپوس کوم جرایم کمیږي که سیوا کېږي؟ سینماګانې کمیږي که سیوا کېږي؟ دمان په دې ملک کې کمیږي که سیوا کېږي؟ باطل پرست په دې ملک کې کمیږي که سیوا کېږي؟ سیوا کېږي. اوس یو وارې ته اسلامي حکومت راوله، په 3 ورځو کې درته دا غونډه سینماګانې ختموي که نه ختموي؟ دا ډمخانې درته ختموي که نه؟ دا فلمونه درته ختموي که نه؟ دا فحاشي عریاني که په یو میاشت کې ختمه نه کړه، ځکه چې ډنډه راله. نو الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. نهی عن المنکر اله مؤثره شي چې په شا باندې د هغې حکومت ودرېږي. امر بالمعروف اله مؤثر شي چې د دې په شا باندې حکومت ودرېږي. نو زما محترمو ملګرو، په دغې حوالې سره د اسلام ډېرې خبرې چې دي نو هغه په حکومت باندې موقوف دي. او دا 8 خبرې ما تاسو په وړاندې باندې موش نمونه خروار وکړله چې د دې نه بغیر عدل نه راځي، انصاف نه راځي، امر بالمعروف نه راځي، نهی عن المنکر نه راځي، تنفیذ د حدودو نه راځي. نو اوس ملګرو تاسو نه تپوس کوم چې په دغې اساس باندې د اسلامي حکومت وجود دا ضروري دی او که ضروري دی د دین لپاره. او اسلامي حکومت یوازې د مادي ترقۍ ذریعه ده که نه، دا د دیني ترقۍ ذریعه هم ده. نو چې د دیني ترقۍ ذریعه ده نو بیا به اوس موږ فیصله کوو چې د دې مستحق به هغه سړی وي چې کوم سړی په دا دین باندې پوهېږي، په کوم سړي کې اهلیت وي چې هغه دا دین راوستی شي او د دې دین تنفیذ کولی شي. په دغې حوالې سره حکومت چې دی دا صرف دنیوي مسله نه ده، دا صرف مادي مسله نه ده. د حکومت سره زمونږ بلا مذهبي معاملات تړلی شوي دي، ځکه جمعیت علماء اسلام 100 کاله نه په دې ملک کې د اسلامي حکومت د قیام کوشش کوي. دا موږ عبث ځای نه کوو. کرسۍ په حیثیت د کرسۍ حاصلول نه غواړو. د کرسۍ نه وروسته د طاقت په دغه ذریعه باندې موږ د منکراتو توړ غواړو، د دې طاغوتي نظام خاتمه غواړو او د اسلامي نظام نفاذ غواړو. خو چې تا سره طاقت نه وي، تا سره حکومت نشته، تا سره کرسۍ نشته دی، ته په دې څیزونو کې نشي کامیابېدلی. پاکستان کې چې هر څوک په دې ملک کې سیاست کوي د هغه په شا باندې یو خاصه ایجنډه ده. څوک دلته د سینماګانو مالکان دي، هغه سیاست کوي د سینماګانو د تحفظ دپاره. څوک په کرپشن کې ملوث دي، هغه د خپل کرپشن د تحفظ دپاره په دې ملک کې سیاست کوي. څوک د بلې بېدینۍ ترجمانۍ او نمایندګي کوي په دې ملک کې او د هغې د مضبوطولو دپاره په دې ملک کې سیاست کوي. جمعیت علماء اسلام په دې ملک کې د 10,000 نه زیات مدارسو ترجمان او نماینده جماعت دی، د لکونو جماعتونو نماینده جماعت دی، د مذهبي طبقاتو نماینده جماعت دی، د قرآن او د سنت نماینده جماعت دی. نو که په دې ملک کې د سینما دپاره سیاست ضروري دی، د ډمخانې د تحفظ دپاره سیاست ضروري دی، د بېدینۍ د تحفظ دپاره سیاست ضروري دی، نو د قرآن او د سنت او د جوماتونو او د مدارسو د تحفظ دپاره سیاست ضروري دی که نه دی؟ نو دی چې موږ یو وارې سیاست کوو او دا خبره وپېژندله چې سیاست ضروري دی. دې نکتې باندې خو سره پوه شو چې د دین دپاره سیاست ضروري دی.
نو سیاست خو انفرادي زندگی کې نه کیږي. سیاست د پاره خو به جماعت جوړه، پارټي به جوړه، ځکه فرد کې هغه قوت نشته کوم قوت چې په جماعت کې دی. نو انفرادي طور باندې ته تشکیل له حکومت نشي کولای. خلق به پیدا کې او ځان سره به کارکون او جماعت پیدا کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جماعت په تشکیل باندې زور ورکړ. علیکم بالجماعه، من فارق الجماعه قدر شبر فقد خلع رفقة الاسلام عن عنقه. بلا احادیث علیکم بالسواد الاعظم، چې تاسو یو موټی شئ، ستاسو د منزل یو وي، ستاسو د منشور یو وي، ستاسو د هدف یو وي او ستاسو د مقاصد یو وي. په اجتماعي بنیادونو به تاسو ګټه کوئ، هدف به حاصلوئ، مقصد به حاصلوئ. په دغې حوالې باندې جمعیت علماء اسلام جماعت جوړ کړ. اوس ملګرو دو قسمه جماعتونه دي. یو ته جماعت حاکمه وایي او یو ته جماعت داعیه وایي. جماعت حاکمه هغه ته ویل کېږي چې هغه په حکومت کې راځي که طاقت ورته میلاو شي، او جماعت داعیه هغه ته ویل کېږي چې هغه په حکومت کې نه راځي خو هغه د دغه هم فکر جماعت حاکمه دپاره خلک پیدا کوي. جمعیت علماء اسلام جماعت حاکمه ده او جمعیت علماء اسلام دا جماعت داعیه ده. حکومت به د چا راځي؟ د جمعیت علماء اسلام به راځي. ستاسو د جمعیت علماء اسلام حکومت نشي راتلی. تاسو چې هر څومره قرباني ورکوئ خو چېرته به هم د جمعیت علماء حکومت نه راځي. نه تاسو کې MNA راتلی شي، نه تاسو کې سنیټر راتلی شي، نه تاسو کې منسټر راتلی شي. دا که راځو موږ به راځو. پوه شئ په خبره. لکه تاسو سیاسي جماعت نه وایي، تاسو فکري جماعت دی وایي، تاسو دعوتي جماعت دی وایي. نو زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې که موږ د جمعیت علما اختلافات کوو خو زه یو څیز مخې ته دی، څه مفادات هم شته دی. نو هغه مفادات خو سبب د اختلاف ګرځېدی شي. په هر دور کې چې مفادات مخې ته راغلي دي نو نظریه متاثره شوې ده. نو د مفاداتو په بنیاد باندې تقسیم راغلی دی. خو جمعیت طلبه کې خو مفادات شته دی نه. تاسو خو صرف خلک به پیدا کوئ جمعیت علما نه. نو بیا په تاسو کې د اختلاف د پیدا کېدو د جواز څه گنجایش دی چې تاسو هم اختلافات کوئ، تحصیل په سطح او ضلع په سطح. تاسو خو صرف قربانۍ والا خلک یې وایي. نو تاسو به ملګرو خلک پیدا کوئ. تاسو جماعت داعیه وایي. خلکو ته به دعوت ورکوئ. کالج کې به نوجوان ته دعوت ورکوئ. تاسو مدرسه کې نوجوان ته دعوت ورکوئ. هره نوجوان طبقه هغه به تاسو ځان سره رایوځای کوئ او د جمعیت علماء اسلام د دغه فکر سره، د دغه سوچ سره، د دغه نصب العین سره به هغه اشنا کوئ. اوس ملګرو زه اخري یو دوه خبرې کوم. تاسو چې دعوت ورکوئ خلکو ته نو دا ستاسو دعوت به کله اثر کوي؟ زه په دې باندې حیران یم. یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په یو شاړه ځمکه کې د کفر او د شرک او د جهالت په توره تیاره کې د توحید د انقلاب آواز اوچت کړ. یو کس دی په تمام کره زمین کې یو ملګری نشته. دی په اسلامي انقلاب کې کامیاب شو او د دغه جزیرة العرب نه په خپله موجودګۍ کې د تمامو جرایمو خاتمه وکړه او د ټولو نه غټ جرم چې شرک او بت پرستی وه هغه د مکې د سرزمین او د حجاز د سرزمین نه ختم کړله او په دغه سرزمین باندې د توحید ډیوه بله کړله. یو محمد رسول الله انقلاب راوست. منګه د هغه وارثان دا تاسو مولیان علما ټول د دغه پیغمبر وارثان یې وایي.
دا په لګونو نن په دنیا کې موجود دی او په کروڑونو نن په دنیا کې موجود دی او په اربونو موجود دی او موږ انقلاب نشو راوستلی موږ د جرایمو خاتمه ونه کړه موږ د ملک اسلامیک انقلاب رانوست ولې دا څه کمی دی زما وروڼو موږ چې کومه دعوه کړې ده دا هغه دعوه ده چې کوم محمد رسول الله کړې وه تاسو دا خبره کوئ हमारा नारा बरमला इनकलाब मुस्तफा मंग पदे टूल दुनिया के इनकलाब मुस्तफवी रावली او بیا چې په میاش کې یو اجلاس شرطوي هغې ته نه ځي او چې 500 روپۍ چانده درنه څوک غواړي نه ورکې 500 روپۍ قرباني نه ورکې په میاش کې 2 ګنټې نه ورکې او انقلاب مصطفوي راولې په دې طریقه انقلاب مصطفوي راځي محمد رسول الله چې انقلاب راوسته قرباني ورکړې و کنه ورکړې صحابه ورکړې و کنه ورکړې نبی رسول الله اعلان وکړ عمر د ابوبکر نه مخکې کېده ابوبکر د عمر نه مخکې کېده چې زه ډېر مال راوړم د پیغمبر په وړاندې باندې کېدم دغه رنګې تبوک جنگ کې نبی علیه السلام اعلان کوي چانده راوړئ حضرت عثمان صاحب اوچت شو وایي زه به 100 خان چانده کې ورکړم نبی علیه السلام بیا اعلان کوي عثمان صاحب اوچت شو وایي زه به 200 خان ورکړم بیا اعلان کوي عثمان صاحب بیا راجګ شو وایي زه به 300 خان ورکړم او بیا لاړې 1000 دینارو نه لمنډه کړې وه د پیغمبر مخې ته واچول نبی علیه السلام وایي د عثمان د نجات دپاره دا عمل کافي دی که نورونه کې نو خیر دی دې ته قرباني وایي دلته خو چې موږ د چاندي اعلان وکړو هغه مهاجر حضرات شاته وځي نو په دې انقلاب راځي زما محترم وروڼو تاسو چې انقلاب راولئ او تاسو خلک پیدا کوئ د ځان سره نو یو څو خبرې به ځان کې راولئ اولنۍ خبره چې دا ده چې دا د کم شریعت تاسو پاکستان له غواړئ دا شریعت به ځان له غواړو که نه به غواړو نو چې اول خو زما په دې بدن کې شریعت وي نو بیا به پاکستان کې شریعت راولم نو موږ په پاکستان کې شریعت غواړو خو په خپل ځان کې نه راولو د جمعیت طلبه اسلام چې کم کارکن دی چې د سر نه د ایفتو پورې د شریعت پابند نه وي دا به د جمعیت طلبه اسلام دپاره د بدنامۍ ذریعه جوړېږي او د نیکنامۍ ذریعه باندې جوړېږي زموږ ډېر کارکنان دي خلک دې ګیلې کوي خلک دې شکوې کوي وایي دا پراډي دی دا دوکهباز دی په کلي کې د خلکو سره دوکې کوي د ده معاملات خراب دي د 15 وخته جمع ته نه حاضرېږي خلک ستا کردار نوٹ کوي د مولا او د طالب او د جمعیت طلبه د کارکن چې څه کردار دی دا ګوره خلک نوٹ کوي ته دا مه وایه چې زه کور کې ناست یم ما نه خلک نه دی خبر نوٹ کوي وایي دا جومات ته نه راځي د ده معاملات خراب دي دې دوکې کوي پراډي دی نو چې ستا کې فراډ دی تا کې دوکه ده ته بېلماسې او مونځ نه کوې ستا په خوله باندې څوک د جمعیت علما سره ملګری کېږي وایه نه ملګری کېږي نو اول به د ځان اصلاح کوو اولنی سټیج د اصلاح دا دی چې دا کار به د ځان نه شروع کوو تاسو ویلي دي مونږ چې کله د انقلاب خبره کوو دنیا کې دا د انقلاب لپاره ډېر مشهور دی او پاکستان کې چې کومه پارټي هم راځي هغه د انقلاب د لفظ څخه راغلي موږ انقلاب راولو خلکو زموږ عمران خان هم انقلاب راوست د انقلاب په ناره باندې تبدیلي راوستله وډې واغشته هر پارټي د انقلاب ناره وایي د هغې انقلاب د هغې تبدیلي هغه تاسو ولیدله چې کوم مخې ته راغلی موږ هم د انقلاب خبره کوو خو زموږ انقلاب په 3 حصو کې تقسیم دی شخصي انقلاب قومي انقلاب بین الاقوامي انقلاب دا انقلاب اول د ځان نه شروع کا چې تا کې کومې برایانې دي او خامیانې دي د هغې تبدیلي وکړه هغه بدل کا نو چې ستا خپل ځان برابر شو ته قوم ته مخې ته شه نن تاسو دا خبره یاد ولرئ دا پخوا خلک سادهګان نو دا به موږ د مولیانو طالبانو اسان دوکه کولی شي خبرې به مو ته وکړلې او جذباتي تقریرونه به مو ورته وکړله او خلکو به راسلاس اوچتله ویل موږ به ملګري خو نن دا خلک ور ډېرو کې شوي دي او دا دوی 420 دي دا په ګفتار نه متاثره کېږي دا په کردار متاثره کېږي که 3 ګنټې تقریر وکړي خو هغه ستا کردار ته ګوري چې ستا کردار ورته معلوم دی چې غلط دی نو ته ورته 3 ګنټې تقریرونه کوه هغه نه ټیکېږي
او چې ستا کردار ورته معلوم دی چې ټیک دی تقریر مه کوه په جماعت کې خاموش کېنه هېڅ څه چاته مه وایه کردار معاشرې ته مخې ته کا معاشره به ستا سره روانه او چې کردار د غلطو معاشره باندې خلاف روانه نو اولنۍ خبره دا ده چې څومره د جمعیت طلبا کارکنان یې وایي د خپل ځان اصلاح وکړئ دا واده به نن کوئ که نه دی کوئ چې کمی در کې پاتې نه شي بیا قسم دی قوم تاسو سره ملګری دی ډېر نقصانونه موږ کې خپله دي ډېر کمی هم موږ کې خپله دی موږ د قوم نه ګیلې کوو د امت نه ګیلې کوو امت په هدایت نه راځي امت د مولانو سره نه ملګری کېږي امت په مولانو پسې نه ځي څه کمزورۍ نو خو هغې کې هم د غصه موږ کې خپلې هم دي موږ په خپله په معمولي خبره د جماعت نه خفه شو په یو معمولي دنیوي مفادو باندې ولې جماعت نه پرېږدو ګروپ بندۍ نه جوړو ډله بازۍ نه جوړو نو زه به د عوامو نه څه ګیله وکړم چې په تا کې دا لوی مرض پروت دی چې ته دومره د پټکي باوجود ماده پرست دی چې د ضلعې د امیر نه د صوبې د امیر نه د مرکز د امیر نه په معمولي خبره خفه شي او بیا غون جماعت پرېږدي بیا ډله بندۍ نه کې بیا فرقه بندۍ نه کې دا شی موږ کې نه دی نو موږ د عوامو نه څنګه شکایت او ګیله وکړو دا شی به موږ د ځان نه وباسو چې بھائی صرف کماته عہده ملاویږي او که نه کماته مفاد ملاویږي او که نه زه د للهیت په بنیاد باندې د دې جماعت سره ملګری او د دې جماعت سره به زه چلېږم نو په دغې اساس باندې اولنی شرط دا شو چې خپل ځان اصلاح به کوو تاسو بیا وګورئ چې تاسو په دې دیر کې انقلاب راولئ که نه راولئ که تاسو خپل ځان اصلاح وکړه او د دې دیر نه تاسو دا سیکولر پارټو جنازه وي نسته نو بیا ماته ووایئ چې تا مونږ ته په دې مجلس کې او په دې ځای کې دروغ ویلي انشاءالله ستاسو غلبه به راځي دویمه خبره ملګرو دا ده چې کله تاسو د خپل ځان اصلاح وکړله او ته بل ته دعوت ورکوې نو د بصیرت په درجه کې به ورکوې قرآن کریم فرمایي چې څنګه وایي علی بصیرة انا ومن اتبعني قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعني بصیرت کې لوی خبرې مفسرینو کړي دي خو د بصیرت یوه معنی دا ده ساده مطلب یې دا دی چې دا کم پروګرام باندې ته بل ته دعوت ورکوې چې په دې باندې ستا شرح صدر شوې ده ته پرې مطمئن یې چې دا کم کار زه کوم دا حق دی زموږ اکثر خپل کارکنان په دې خپل پروګرام نه دي مطمئن د هغوی دا خیال دی چې دا زموږ سیاست داسې دی لکه د نیشنل پارټۍ سیاست او یا د پیپل پارټۍ سیاست او دا صرف د کرسۍ د حصول لپاره دی او د اقتدار د حصول لپاره دی او اخوا نور څه نشته دی په خپله مطمئن نه دی نو چې ته مطمئن نه او په بصیرت نه ته بل ته څنګه دعوت ورکولی بصیرت پیدا کړه زموږ سره دا تبلیغ والا دي دا تبلیغ والا چې اول په دې سروزه کې لاړ شي او بیا پسې چیله ولګیا پته اولنی محنت دا دی چې دا کار د دوی په دماغو کې بطور حق کې نول غواړي چې دا کار حق دی دا د 1,04,000 انبیاو کار دی په دې کې چې روپۍ لګې دومره ثواب دی او چې دوړه د باندې ولګي دومره ثواب دی نو دی په اول تشکیلاتو کې د ده بصیرت پیدا شو و چې د ده بصیرت پیدا شو نو دا سړی بیا تاسو ګورئ چې په ګاډي کې ناست دي د تبلیغ دعوت ورکوي که نه ورکوي بل سړی ته خبره شي کولی په حجره کې چې ناست دي دی دعوت ورکوي دی که په جرګه کې ناست دي دی دعوت ورکوي که په تیمرګره کې شب جمعه ده هرې شبې جمعې ته حاضرېږي هر جول ته حاضرېږي هر اجتماع ته حاضرېږي په کال کې 4 میاشتې لګیا او بلا پیسې لګوي ځکه د بصیرت پیدا شوی دی دا زما کارکون چې پیسه نه ورکوي 10 روپۍ نه ورکوي تبلیغي په تبلیغ کې 12-13,000 روپۍ په یو چیله کې لګوي او ته چې تیمرګره کې جلسې نه ځي 200 روپۍ لګي ما سره نشته دا ته ځکه نه ورکوي چې ستا بصیرت نشته ته دې کار ته حق نه وی که دې کار ته تا حق ویلی دا 200 روپۍ فی سبیل الله وي دا د تیمرګره پورې تګ فی سبیل الله و دا خوله برداشت کول دا فی سبیل الله و د دې ګرم ټینټ لاندې ناسته دا فی سبیل الله ده نو ستا دماغو ته به دا راتللی چې که صحابو سختې تېرې کړي دي هغې خولې په ځای یینه ورکړې ده الله ترې راضي شو ما خو یینه ورنه کړه خوله به ورکوم که نه به ورکوم نو ته خوله شي ورکولی پیسه نه شي ورکولی بصیرت ځان کې پیدا
دا یاد ولره د بصیرت په بنیاد باندې به تاکي جرأت پیدا شي ته به نه یارې او زمونږ ملګری اکثر یریږي یاره څنګه د جمعیت خبره په منبر باندې وکړه خلک به وایي چې دا سیاست کوي هلکه چې حق دی نو په منبر به یې کوې که نه به یې کوې چې حق دی نو په هر ځای کې به یې کوې خو تا ته حق نه ښکاري ته پرې شرمېږې ځکه نه کوې بصیرت په سړی کې جرأت پیدا کوي بصیرت چې نه بیا سړی بېغیرت دی خبره نه شي کولی دی د خپل تره نه متاثری دی د کلي د خان او د نواب نه متاثری دی د ګاونډي نه متاثری چې هغه به دل جنډه لګولې ده زه څنګه برګه جنډه ولګومه ما ته به ګیله راواوړي ما ته به شکوه راواوړي هلکه هغه د باطل جنډه لګوي هغه ته ګیله او شکوه نه جوړېږي تا ته څنګه جوړېږي نو بصیرت ځان کې پیدا دا بنیادي خبره ده د بصیرت په بنیاد باندې دا کار مخ په وړاندې باندې بوځئ چې دا حق کار دی ګورئ تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام سره دوه قسمه کارکنان پیدا شو یو کارکنان هغه چې د هغې د بصیرت په بنیاد رال د نبی علیه السلام مجلس کې شامل شولو دې ته موږ صحابه هغې ته دا کار حق کارېده تاسو وکتل چې هغې د یوې قربانۍ نه نه دي شاته شوي نبی علیه السلام وایي حنین کې غزوه د ټول روانېږي تبوک کې غزوه د ټول روانېږي بدر ته ځو ټول څوک شاته شوی دی یو بله طبقه وه هغه د بصیرت په بنیاد د نبی علیه السلام سره نه وه ملګري کلمې ویله بېشکه مونځونه یې کول د نبی علیه السلام مجلس کې ناست وو غونډو کې شریکېدل مجالسو کې شریکېدل خو بصیرت ورته نه وه حاصل هغه منافقان نو د منافقانو د قربانۍ انداز به دا و چې کله به د جاني قرباني مطالبه وشو جهاد ته ځو منافقان به پټېدل نبی علیه السلام ته به عذرونه پیش کول زموږ کارونه دي نه بدله کله چې به نبی علیه السلام مطالبه وکړله چانده راوړئ دوی به د جومات نه ووتل بهر به او هغې به چې دا چا به چانده راوړله په هغې باندې به الزامونه لګول الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات چا چې به ډېره صدقه راوړله دوی به الزام ولګاو وی دا پیغمبر ته نمبر یې جوړی چې چا به لږه راوړه دا شرمېږم نه دا د پیغمبر مخې راوړي په خپله به قرباني نه ورکوله صرف د مفاداتو دپاره د پیغمبر علیه السلام سره ملګري دا د منافق کارکون نښه ده چې دی په مفاداتو کې ملګری او په قربانۍ کې دی شاته کېږي د نبي علیه السلام زمانه کې چې غنیمتونه به منافقان به مخې ته چې د جهاد حکم به دوی به شاته نبي علیه السلام فرمایي تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الحميسة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتهك وإذا شيك فلن تغش نبي عليه السلام وي د روپۍ او د اشرفۍ بنده او طالب د تباه او برباد شي دته چې کله څه ورکولی کېږي دی به خوشحالی منډه وایي او چې دته څه نه ورکولی کېږي دی په شا کېږي نبی علیه السلام وایي دی دې تباه شي او که په خپل کې اصغی لاړ شي او ودې ترې راخېږي زما محترم ملګرو گزارش مې تاسو چې موږ په ځان کې بصیرت پیدا کړو د بصیرت په بنیاد باندې به موږ او تاسو دا سفر جاري ساتو نو جمعیت علماء اسلام دا جماعت حاکمه د حکومت کې به راغلي راځي تاسو به د دغې جماعت لپاره دعوت چلوئ بیا موږ په دې ملک کې آخري نقطې له به راشم وخت کم دی مفتي صاحب هم خبره کوي موږ جمهوري سیاست کوو په دې جمهوري سیاست کې موږ په سل کاله کې ګټې کړي دي خو صرف دومره به زه تاسو ته ووایم چې دې خبره باندې موږ سره پوه یو او ما په ابتدا کې دا عرض وکړ چې د امیر او د خلیفه ټاکنه او د باچا ټاکنه ضروري ده خلیفه به څنګه ټاکي شریعت کې د دې لپاره یو متعینه منصوصي طریقه نشته د نبی علیه السلام په زمانه کې خو د خلیفه انتخاب نه کېده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په خپله ژوند یو خلیفه د ضرورت ده د هغې نه وروسته ابوبکر صاحب خلیفه شوی دی د هغه سره بیعت عامه شوی دی د هغې نه بعد عمر صاحب خلیفه شوی دی د هغې ګویې کې استخلاف شوی دی ابوبکر صاحب په خپل ژوند د هغې تجویز کړی دی د عثمان صاحب خلافت دا په یو شورا باندې شوی دی د شپږو کسانو شورا دا طریقې موږ ته په اسلام کې په نظر باندې راځي په دې درې واړو طریقو کې حد مشترک هغه دا دی چې عوامي رای باندې به خلیفه ټاکلی کېږي
یو د نبی ټاکنه ده او یو د خلیفه ټاکنه ده. دا خلیفه چې دی دا د نبی نائب دی. مخکې به دنیا ته خو انبیا راتلل، اوس به دنیا ته څه راځي؟ خلفا. د نبی ټاکنه به څوک کوي؟ الله. د خلیفه ټاکنه به څوک کوي؟ عوام پکې خلیفه الله نه ټاکي. دا خو د شیعهګانو مسلک دی چې د خلیفه ټاکنه به الله کوي او علي چې دی دا منسوسي خلیفه دی.